أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. سورة النساء سپارہ نمبر سلورما د سپاری رکو نمبر 12 او د سورت رکو نمبر 1 آیت نمبر 5-6 شات آیتونو کی یتیمانو ته د خپل مال ورکولو او په یتیمانو کی د ناانصافی نکولو او که یتیمانو کی د ناانصافی کولو یروي نو بیا د زیاتو نکاحونو او د زیاتو ودونو د اجازت ذکر وشو سیبا. اوس دی آیاتونو کې مزید د یتیمانو نور احکامات ذکر کیږي او بیانېږي. ولا تؤتوا السفهاء او تاسو مو ورکوي کما عقلتا ناپوهتا اموالکم التي استاسو اغه مالونه جعل الله لكم چې هغه الله ګرځولي دي د ستاسو دپاره قیاما سبب د روزې د حاصلولو. یو څوک چې وفات شي او یتیمان بچی تی پاتې شي او د دنه مالم پاتې شي د دې یتیمانو بچو دپاره نو دغه مال به د کور یو سربراه یو ولی ته ورکړی شي. لکه که د دې یتیمانو تره موجود وي نو دا مال به تره ته ورکړی شي، که نیکه موجود وي دا مال به نیکه ته ورکړی شي، که ماما موجود وي دا مال به ماما ته ورکړی شي. دغسې درجه په درجه باندې چار چاپیره چې کوم نږدې رشته دار دي الاقرب فالاقرب، څوک چې د ټول نه نږدې رشته دار دی اول حقدار هغه دی، بیا د هغې نه یو درجه پرلپسې او بیا ورپسې پرلپسې دا مال به هغه ته ورکړی شي دغه سربراه او دغه ولی ته. کله چې د یتیمانو دا مال سربراه او ولی ته ورکولی کېږي نو په دې باندې به باقاعده دوه ګواهان متعین کړي شي، دوه ګواهان به راوستی شي معتبر عادل نیک عمل او دینداره کسان، او بیا به باقاعده لیکلو کړي شي چې د دې یتیمانو دومره مال د دوی د پلار په مال کې حق رسیدو، دا مال دوی ته د پلار نه پاتې شو، دا دې پلان کې ولی او سربراه ته ورکړی شو په دې ورځ په دې تاریخ په دې ځای کې د دې ګواهانو په موجودتیا کې، او دا د دې یتیمانو مال دی دا به د ده سره وي تر هغې پورې تر څو چې دا یتیمان د دې مال د سنبالولو عمر ته رسیدلی نه وي. دغه سربراه او دغه ولی دی به بیا دا مال د ځان سره ساتي، که دا نغدي پیسې وي یا جیداد وغیره وي نو دی به دا مال اړی راړی کاروبار روزګار به پې کوي، د هغې نه چې کومه ګټه حاصلیږي دقه ګټه به په یتیمانو لګوي او شته مال به په شته ساتي. داسې نه چې هغه مال روز تر ورځه په یتیمانو لګوي او خوري او یتیمان چې بلوغت ته رسي نو د ولا مال صاحبه هغه د ځمکې پناه کړي وي او چې هغوی د مال د حاصلولو قابل شي نو مال وینه نو څه به ورته ورکړي شي، داسې به نه کوي. دی به دا مال ساتي، اگر که خیر دی دته په دې مال کې جدا روزګار ګران وي د خپل مال سره دی ګډوډ کې یو روزګار دی کوي، د خپل مال مطابق تی خپله ګټه اخلي، د یتیمانو د مال مطابق تی د هغوی ګټه بیلوي، په هغې به د یتیمانو پرورش کوي. یتیمانو ته به د هغې نه خوراک هم ورکوي، سکاک به هم ورکوي، د کور خرچه به هم پې کوي د یتیمانو، که د هغوی د جامه پیزار ضرورت و هغه به هم په دغې کې کوي، که د ډاکټر دارو درمن ضرورت و هغه به هم پې کوي، که غمخادي و د یتیمانو په پیسو باندې به دقه کارونه سر ته رسوي. وقولوا لهم قولا معروفا، یتیمانو سره چې خبرې کوي نو ښکلې نرمې خوږې پستې خبرې به کوي، ښه لکه خپلو بچو سره چې څنګه په نرمۍ خبرې کوي، خپلو بچو نه چې څنګه زاریږي قربانیږي
دقسې به یتیمانو سره په مینه او په محبت او ښکلې د شریعت مطابق خبرې کوي، سختې خبرې به ورته نه کوي، کنځلې به ورته نه کوي، رټي سپیټي به نه په دې خیال باندې چې ستاسو څوک دي چې ما نه به تپوس وکړي، او کونډه رټي او سپیټي او پیغورونه ورکوي چې ستا به ما نه څوک تپوس وکړي، هغه خاوند خو دی هغه خو لاړ او مړ دی، داسې به نه کوي. مجرم به ځان نه جوړوي د الله په دربار کې. د یتیمانو په مال کې 1 روپۍ کمې زیاتې کول دا خپلې خېټې ته د جهنم اور اچول دي. مخکې آیتونو کې به راشي ان الذین یأکلون اموال الیتامى، څوک چې د یتیمانو مال خوري انما یأکلون فی بطونهم النار، دوی په خپلو خېټو کې اور ورچوي، اور خوري، دا د جهنم اور دی. نو د یتیمانو په مال کې به ډېر احتیاط کوي. صاحب د یتیمانو د پرورش سره سره به په د یتیمانو باندې لږ آزمایش او امتحان هم کوي. آزمایش او امتحان داسې چې ماشوم ته به ګوري او د عمر مطابق په ده باندې لږ لږ په معاشره کې د وخت تېرولو چل به ورته ښیي، د غمخادۍ چل به م ورته ښیي، د کاروبار روزګار چل به م ورته ښیي، داسې لږ لږ دی دکان ته لیږي، بازار ته دی لیږي، اخیستل خرڅول دی ورته ښیي چې دا ماشوم د غټېدو سره سره د تربیت سره سره دی په معاشره کې د وخت تېرولو چل زده کیږي او دی کار روزګار زده کي، هوښیارتوب او عقلمندتوب پکې راشي. حتی اذا بلغوا النکاح، تر دې چې دا ماشومان نکاح ته ورسیږي، بالغ د نکاح قابل شي. د دې یتیمانو پرورش په دا سربراح کوي تر دې چې دوی بالغ شي، د بلوغت عمر ته ورسیږي. د بالغوالي نه څه مراد دی استاجي؟ یا د نکاح نه څه مراد دی؟ یا د بلوغت عمر څه دی؟ نو یاد وساته په شریعت کې په اسلام کې د بالغ کېدو دپاره خاص عمر متعین شرط نه دی، بلکې د دې نښې نښانې دي، علامات دي. په هغه علامات او په نښې نښانو باندې به هلکان هم پېژندلی کېږي، جینکۍ به هم پېژندلی کېږي چې دا بالغ شوي دي او که نه دي بالغ شوي. البته بعضو علماو یې عمر هغوی د هغې دپاره د عمر وضاحت کړی دي. نو بعضې امامان وایي چې د هلک او د جینۍ دپاره بلوغت 18 کاله عمر دی، چې د 18 کالو په عمر کې بالغ کیږي. زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک او رای دا ده چې هلک او جینۍ د 15 کالو په عمر کې بالغ کیږي، یعنی چې 15 کالو ته ورسیږي نو بالغ کیږي، او چې په 15 وروړي نو که د بلوغت نښې نښانې پکې نه وي بیا به هم دا هلک او دا جینۍ بالغ ګڼلی کیږي شرعي توګه باندې. البته بعضې علامات داسې دي چې هغه که په هلکانو کې د 12 کالو په عمر کې راښکاره شوي هم به بالغ وي صاحبه، که په جینکو کې د 9 کالو یا د 10 کالو په عمر کې هغه علامات راښکاره شول نو دا به بیا بالغ ګڼل کېږي. بیا 15 کاله عمر هغې ته رسېدل ورله شرط نه دي. نو د هلکانو دپاره غټ علامات دا دي، غټه نښه دا ده چې یو هلک په عمر کې داسې حد ته ورسېږي چې ده ته احتلام وشي، غسل پې واجب شي، یعنی دی اوده دی او د اودو په حالت کې چې سحر را پاسېدو او خپلې کپړې یې وکتلې نو د منی خارج شوی وه، غسل پې فرض شوی و. دا علامت او نښه د دې ده چې دا هلک بالغ شوی دی. یو جینۍ ده او دا عمر کې دی حد ته ورسېده چې د دې بیماري راغلله، ماهواري یې راغلله، نو هغه به بیا مور ته ووایي یا مور پیپیږي، خویندې پیپیږي، یا د کور مشرانې زنانه پیپیږي صاحبه. نو د دې نه به دا علامت دی. اوس دا بیماري چې په کوم عمر کې راغلله، 9 کاله وي که 12 کاله وي که 10 کاله وي که 15 کاله وي، نو بس دا به بیا بالغ ګڼلی کېږي. نو چې کله دوی بلوغت ته ورسېږي نو د دوی هوښیارتوب او عقلمندي به هم کتلی کېږي صاحبه چې آیا د بالغ کېدو سره په دوی کې هوښیارتوب راغلی دی که نه دی راغلی. نو که دوی کې هوښیارتوب هم راغلی یعنی په ګټه تاوان پیدل، داسې نه چې پیسې واخلي او والوځئ صاحبه، پیسې واخلي او بې ځایه خرج کړي، پیسې واخلي او تاوان وکړي صاحبه، هغه ضایع کړي. داسې نه چې د بالغ کېدو سره سره پکې دا هوښیارتوب هم راغلی وي چې ګټه او تاوان پېژني، د ګټې ځای له ورځي او د تاوان د ځای نه ځان بچ کړي.
د فضول خرچي او د لوپرې نه ځان بچ کړي او په صحیح ځای کې پیسې خرچ کړي چې داسې قسم هوښیارتوب پکې راغلی وي. دلته دا خبره م یاد وساته، کله کله یو هلک یا یو جینۍ په عمر خو کم وي هوښیارتوب یې زیات وي صاحبه. کله کله یو هلک او یو جینۍ بلوغت ته ورسېدو، بالغ شوي دي، خو عقل او پوهه یې هوښیارتوب ته نه رسېدلی، کم عقل وي. لکه د 18 کالو هلک دی او د 15 کالو جینۍ ده، خو حرکتونه د ماشومانو کوي صاحبه. هماغه د ماشومتوب هغه عادتونه دي پکې او هماغه د وړو هغه حرکتونه کوي، هغه هوښیارتوب عقلمندي پکې نشته. نو په داسې صورت کې به بیا داسې بالغانو ته هم دا سربراح مال واپس کوي، نه مال به نه ورکوي. چې کله د هوښیارتوب عمر ته ورسېدو، د هوښیارتوب نه مراد دا دی، زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د 15 کالو په عمر کې بلوغت راځي او د 15 کالو د بلوغت نه وروستو کم از کم چې په ده باندې 10 کاله عمر نور تیر شي نو ویدي هوښیار شي، دې ګټه او تاوان وپېژني. نو 15 کاله بلوغت او 10 کاله پې نور ور واچوه، 15 کاله. نو زمونږ امام صاحب وایي چې 15 کالو ته ورسېدو نو که بیا هوښیار وي او که کم عقل وي، خپل مال یې ده چې کم مال ورته د پلار نه پاتې شوي دي هغه مال دی ورته ولی وارث ورته واپس کی. او نه چې بلوغت ته ورسېدو هوښیار دي، عقلمند دي، په کار روزګار پیږي، معاشره کې په وخت تېرولو پیږي، په ګټه تاوان پیږي، نو بیا به دا مال دوی ته واپس ورکړي شي. اوس ولی او وارث چې دا مال د یتیم ته واپس حواله کوي، دا کم مال چې د ده ته هغه د یتیمۍ په حالت کې ده ته حواله کړی شوي او دی اوس د یتیمانو ته چې اوس را بالغ شول او زلمي شو پیغله شو هغې ته یې ورکوي، څنګه به یې ورکوي؟ حقه 2 ګواهان به بیا راوغواړي، هغه کومو ګواهانو په موجودتیا کې چې ده ته را مال ورکړی شوي، که هغه نه وفات شوي وي نور 2 ګواهان به راوغواړي، نوی گواهان او لیکل خو شوي و که نه، نو هغه لیکل سټام او پاڼه به راواخلي او هغه به د 2 ګواهانو په وړاندې باندې کېږدي چې وګوره صاحبه په دې ورځ او په دې تاریخ او په دې ځای باندې د دې یتیمانو دا دونه مال د دې ګواهانو په وړاندې او د دوی په موجودتیا کې ما ته راکړی شوي و، دونه موده ما سره و، په دې باندې ما دا روزګار او کاروبار وکړو، دونه پکې ګټه راغله، دونه تاوان راغی، دونه مې په دې یتیمانو لګولي دي، هغه اصل مال موجود دی، دا مال زه دا دوی ته اوس واپس ورکوم. نو د 2 ګواهانو په موجودتیا کې به دا مال په دغې طریقې سره دغه یتیمانو ته اوس سپارلی شي او حواله به کړي شي. نو د دې ولي وارث غاړه خلاصه شوه، دا څومره عمر چې د سره دا مال او د پې دا روزګار کولو او د یتیمانو دا ساتنه کوله، د دې به ده ته الله تعالی اجر او ثواب ورکوي او خپل مال به یتیمانو ته ورکي، دی به د ګناه نه بچ شي. صاحبه ولا تاکلوا اسرافا وبدارا، د یتیمانو دا مال چې دی په یتیمانو خرج کوي که نه، نو اسراف په پکې نه کوي. ګورې ښه، اسراف مطلب دا دی چې یو ځای کې کار په 10 روپۍ کېږي او دی لګوي 20 روپۍ، یو ځای کې کار د یتیم په 100 روپۍ کېدو او دی پکې ولګوي 200 روپۍ، دا اسراف دی، داسې به نه کوي. وبدارن او بې ضرورته به هم نه لګوي صاحبه، تلوار او تعدیب هم نه کوي. یو ځای کې په یتیم باندې د پیسو د لګولو ضرورت نه و صاحبه او د پې پیسې ولګولي، دا وبدارن دی، تلوار به هم نه کوي، بې ضرورته به پیسې لګوي هم نه د یتیمانو مال په یتیمانو باندې او د ضرورت نه زیاتی به هم پې نه لګوي. په دې وجه باندې ایکبرو د سره دا یاروي اله زر دا پیسې په یتیمانو ولګوه، که دوی رالوي شو بیا به یې رانه غواړي صاحبه او بیا ورکول خو ده ته ګران وي، نو وایي داسې به نه کوي، الله وایي داسې به نه کوي. ومن کان غنیا فلیستعفف، دا مثلا پکې یاد وساته، یو سړی په خپله مالدار دی، خپل روزګار کار هر برابر دي صاحبه او خپل بال بچ ساتي او ده ته یتیمان حواله شو اوس پارلی شو، نو دی د خپلو بچو سره سره د یتیمان هم ساتي، خو د خپل جیب پوره دی، دی د خپله کوره پوره دی، دته د یتیمانو د مال نه د پیسو اخیستو ضرورت نشته. نو الله وایي فلیستعفف، دی د یتیمانو چې دا ساتنه کوي د الله د رضا دپاره دی کوي، الله به دته اجر او ثواب ورکوي. د دې ساتنې په بدل کې دی د یتیمانو د مال نه اخلي، ځان دی بچ ساتي، د یتیمانو د مال نه دی ځان بچ کی. که یو څوک غریب دی، فقیر دی
او د وس دس کم دی نو دی چې د یتیمانو د مال ساتي گویا چې دی منتظم دی چوکیدار دی د یتیمانو د مال او د یتیمانو نو اوس کدی د ضرورت مطابق چې څومره ضرورت وي هغه مطابق د یتیمانو د مال نه مال واخلي دغه ساتنې په عوض کې د حفاظت په عوض کې لکه 1,000 روپۍ د میاشتې تنخواه د ځان له مقرر کړه چې زه به د یتیمانو دا ساتنه کومه د دې یتیمانو د مال به هم ساتم روزګار هر څه به هم پې ولګوم خو زه به ترې ځان له 1,000 روپۍ د میاشتې اخلم دا به زما تنخواه وي د دې یتیمانو د مال د ساتلو او د یتیمانو د ساتلو نو دا ولا بیا شرعاً جایز دي خو دا به دونه اخلي چې څونه ضرورت وي او شرع ته برابر وي صاحب دونه زیات به نه اخلي چې د هغې نه د یتیمانو مال ختم شي او ضایع شي وکفا بالله حسیبا د یتیمانو په مال کې دي د اسراف نه د کمی زیاتی نه او د حق تلفی نه د ځان وساتي ځکه چې حساب کوونکي ذات الله دی الله حساب کوونکي کافي دي نو که الله سره حساب کتاب شروع کړو نو بیا به ډېره ګرانه شي صاحب نو د الله د حساب نه یریږه ولا تؤتوا السفهاء او مورکوي تاسو کم عقل ته بېوقوفه ته یعنی نابالغو ته اموالکم التي استاسو اغمالنا جعل الله لكم چې ګرځولې دی الله تعالی د استاسو لپاره قیاما سبب د روزه د حاصلولو ورزقوهم او تاسو روزي ورکې دوی ته فيها په دغه مال کې وکسوهم او جامه ورکې دوی ته وقولوا لهم او وینا کوي دوی ته قولا معروفا ښکلې وینا نرمه او خوږه وینا کوي وابتلوا الیتاما او ازمیخ کوي په یتیمانو باندې یعنی کار روزګار پې کوي او لیږي را لیږي یو خوا بل خوا حتی تر دې اذا بلغوا النکاح چې دوی ورسیږي عمر د نکاح ته فإن آنستم منهم رشدا پس که چېرته تاسو ته معلومه شوه د طرفه د دوی نه هوښیارتوب پس که چرته تاسو محسوسه کړله د دوی نه هوښیارتوب فدفعوا نو ورکې تاسو الیهم دوی ته اموالهم مالونه د دوی ولا تأکلوها او مخورئ تاسو دا مال د یتیمانو اسرافا په اسراف سره د ضرورت نه زیاتی و بدارا او په تلوار سره یعنی بی ضرورته ان یکبرو د دې یرینا چې دوی برالوي شي او بیا به غواړي ومن کان غنیا او څوک چې وي په تاسو کې مالداره فلیستعفف نو بس دې ځان بچ کړي د یتیمانو د مال د خوړلو نه ومن کان فقیرا او څوک چې تنګ دسته و فلیأکل نو بس پکار دي چې دې خوراکو کې بالمعروف په شرعي طریقې سره په جایز طریقې سره مناسب طریقې سره فاذا دفعتم بس هر کله چې تاسو ورکې الیهم دی یتیمانو ته اموالهم مالونه د دوی فاشهدوا نو بس تاسو ګواهان جوړ کې علیهم په دوی باندې د دې مال د ورکولو په وخت کې وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله تعالی حساب کوونکی ذات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.